بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الفرائض. فرائض جمع فريضة وفريضة متفحية سوا. فرض يفرض فرضا وفريضة يو حصة مقدرة أو باصطلاح کې حصة مقدرة د ترکې د میتنا یو حصہ مقدره د طریقې د میت ناغې ته ویل کېږي او طریقه څه ته وایي ما یترکه المیت بعد وفاته میت په اعتبار د ما یکون یو مړی پرېږدي د وفات نه پس هغې ته طریقه وایي فعیلة الوزن. بیا مولانا صاحب ما تاسو ته ویلي غالبا په ترمذي کې تېر شوی دی فرایض باب چې ما وی یو ذوی الفروض دي یو عصبات دي یو ذوی الارحام دي. ذوی الفروض هغه دي چې هغې دپاره په کتاب د الله او په سنت د رسول الله کې یو حصه مقدره وي او عصبات هغې چې ذوی الفروضو نه کم پاتې شي هغه دلته میلاوېږي. بیا ذوی الفروض مې درته ویلو چې دا 12 قسمه دي. 8 زنانه دي او 4 نارینه دي. خپله ښځه خپله لور د زوی لور ټیک شو خپله ښځه زوجه خپله لور بنته د زوی لور بنت الابن احیاني خور علافي خور اخیافي خور درې دا شو او یو امه یو جده هلته شو او 4 نارینه کم یو دي زوج اخیافي رور ٹھیک ده که یو زوج دی بل څوک دی اخیافي رور دی او بل جد دی او بل اب دی جد اب زوج اخیافي رور او بیا ذوی الفروض 2 قسمه یو نسبی دي یو سببی دي. ٹھیک شو سببی هغه چې د سبب د وجې نه دي فرض چې زوج او زوجه دي او دا باقي چې څومره دي دا نسبی. نو بعضې کې فرق دا دی چې بعضې وخت کې رد کېږي نو رد په ذوی الفروض نسبیو کېږي په سببیو باندې نه کېږي. او بیا عصبات 4 ډلې وي او عصبه هم 2 قسمه یو نسبي او سببي. عصبه نسبي زوی وین سفلا پلار وین علا وپسې کدا نو ورور وین سفلا کدا نو تر وین سفلا ومن د فروع وی دیم د اصول وی دیم د فروع د اصل قریب وی ضرور زامن او څلورم د فروع د اصل بعید وی د نیکه زامن. پوه شي په خبره روح دا پلار زامن شو نو که دا ډله نه وه عصبه نسبیه بیا حق د عصبه سببیه و دی. عصبه سببي څوک دی مولا معتق پوهېږې په خبره مولا معتق دا عصبه سببي دی. معتق نو حق 4 اقسام د معتق دي. زوی د مولا ویل سفله پلار د مولا ویل علا رور د مولا ویل سفله تره د مولا ویل سفله او ذوی الارحام خطاب پېژندلي خاله شوه عمه شوه دا ذوی الارحام دي. زمخ کې د مولانا صاحب چا به دی تعلموا نقويك قبل الزوانين مخي دا زوانيننا زوانين سوفتي دا سوال دسم سنة مفتيان الزوانين مفتيون يعني الذين يتكلمون بالظن يدي بالظن خبرك ورا فرائضك الظن لا اس اعتبار نشتا دا خو حساب مقدره بالظن نه معلومیږي نو خیر مفتیان پکېشتا ورپسې شاه قديم مقادير الشرعية وكذبان الاعتبار نشتا ما فرق کړو تحسس او تجسس یو شی د جاسوسي کول او تجسس هغه تفتیش ته ویل کېږي او تحسس بالحسوس بحاسه البصر
سترګو تجسس کول ها فهجرت فاطمه فلم تكلمه حتى مات. فاطمه وسره هجران او تر مرګ پورې خبره ونکړي. لیکن مولانا صاحب دا قول درست نه دی. دا ایت یصنعه پورې حدیث شو او دا رسو کې دي الا ثلاثه فهجرت فاطمه. دا قول درست نه دی. دا درستو راوی قول کې ظهوري دی. کوئی کې فهمه د ظهوري دا قول ټیک دی. هغه وجه دا ده چې فاطمه د پیغمبر علیه السلام په غم ډیره ظلمه و. نمبر 2 شپږ میاشتې پس د رسول الله مبارک وفات شوی ده. د شلو کالو په عمر کې شلو کالو څخه 2-3 میاشتې د پاسه د شلو کالو په عمر کې دا وفات شوی ده. عمر څونه کم دی او شپږ میاشتې پس وفات شوی ده او دا ظلمنه سوره و د نبی رسول الله په وفات باندې انتهایی زیاته نو او بل ابو بکر صدیق سره رشتہ داری ده بیر دینا چې د خپل مېرې مور پلارې دی عائشہ صدیقه د مېرې مور پلارې دی او ابو بکر صدیق څومره مصروف ترین انسان په دغه شپږو میاشتو کې د کال مانعین زکات انکار او هغوی سره جهادونه شروع هلته مسیلمة الکذاب دعوه کړې ده هغه سره جهاد شروع دی. دلته مرتدین بعضې کسان مرتد شو هغوی سره جهادونه شروع دي. اسونه مصروف دی. نو دا په خپل کور کې دننه نو اوس که دوه سړي وي نو سړي ویلي دي چې ورسره خبرې بندې کړي دي. نو دې د زهري ته څه خبرې بې سنده خبرې کوي. زهري ته سره څه سند دی؟ زهري دا قول دلته علماو رد کړي دي. دا بې سنده خبره ده. بالکل بې سنده خبره ده چې زهري دا کومه خبره کړې ده چې خبرې ورسره نه دي کړې. خبره ورسېدلې دا د زهري قول بې سنده دی بالکل. او دا قول د عایشې صدیقې وي نو بیا به مونږ ومنو. دا د زهري قول دی. ګورې تېر نو کوم تېر نه راځي. دا د زهري قول دی او دا بې سنده خبره زهري کړې ده. د هغې ورسره څه رشته داري دی چې خبرې ورسره وکړي. بعضې حضرات دې نه معلومه چې عایشې فاطمې وصیت وکړو چې ما به د شپې دفن کوی او زما جنازې نه به څوک ابوبکر نه خبر وی. ډېر منقلب خبره ډېره منقلب خبره ده. د شپې وصیت یې کړی دی او د شپې وصیت یې وکړو په دې وجه چې هغې کې حیا وه. هغې دا وصیت کړي چې زما په کټ باندې به ډولۍ واچوي. او مولانا صاحب بعضې حضرات وایي ابوبکر جنازې ته نه دي خبر کړی. دا بالکل غلطه خبره ده. جنازه د فاطمه حضرت ابوبکر صدیق کړی ده. فی قول بعض علماء چې علی جنازه او ابوبکر خبر نه کړه به راشي. دا هم تاسو راشي. ابوبکر خبر نه کړه علی سے جنازه وکړه. په دې علماء رد کړی. فاسانید صحیحه او دا ثابت ده چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی ده. نو دا بعض خلکو غلط خبرې بعضې مشهورې کړي وي او هغه زمونږ په دغه کې چلېږي بیا په مسلک کې بیا هغه چلېږي. نو دا غلط خبرونه هیڅ اعتبار نشته. ورپسې شه دا اول حدیث سمعت للشامسي تاسو نه بغیر ځان له جمع نه کوئ. تاسو په مقابله کې په دې بل څوک غوره کړو. تاسو نه درکو شپدي دا د فتح مانکو د بنو نذیر تیر شوی دی حدیث بار بار. فتح مناسبت چې بلا نور سما ترکنا
پیغمبر مال په میراث کې نه تقسیمي کې دا اثر د حیات النبی دی شابته ما الذي تركناه عيد مقدم الصدقة جي جوائزات رسول انبیاء بعض حضرات دا د پیغمبر تخصیص دی الکه د کې مخکې تیر شو د مراد نه انبیاء دي ټول دا نور رسول صيغه جمع ده ټول ترنه مراد دي شابه من اقرب رجل زكاة اقرب سوق زويل تزويل اغينا فصلا اغينا فصرول التقريب اولاد اغينا فصر التبعين سنك اولاد شابتي قريب ابن بنوري او جزوي دي يا ابن ابن بوري ها ذكره وانصاهم كوانصاهم يرثون كما يرثون في خبره ده افضل ذات بشي ويحجبون كما يحجب قريب محجوب ده ولا يرث ولد الابن مع الابن تجزيه ولد الابن درجه او ميراث نوري ها الحق الفرائض فرائض اخذ فرائض ذوي الفروض دي اغيل ورثه وما بقي غير تفاتشي وهو لاولى لاقرب رجل ذكر مذكر ورثه مؤنث ورثه شابتي ذوي عصبتي دي لا صرف رجال ذات ذكر كل نكاح لو زرت يو بنت الابن او يو خورا دوی د بلو د بارا نسب شو خور له نسب او بنت الابن یې خورا خطا شو ویلاک عبد الله بن مسعود دا او ان شاء الله تر زمين سبو غالب ځان ده دا اذا ما مثلا ټیکتا وي رشکه هو بکله سوال في المسعود ولا خبر وفي الفضل الموضع اذا بقطع شكلي وفي من الممتدين بنيما
إن أتبعه فلا اعتبار أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف وبنت الابن للسدس شو تكملة للثلثين دخلوا حق ثلثين وغض رشد وما بقي يعني أولادا وما بقي فللأخت ذا عصبة شفع خور بها عصبة يجعل الأخوات مع البنات عصبة فأتينا رجل من موسى من خبر والنور ما قدوا نبي جوي كما تيتا أغلى سبيلا نا أسوي لا تسألوني ما نتقص مكبه ما دام هذا الحبر فيكم ترسل جدال بي عليه بطاقة موجود تقص مكبه دا التقليد الشخصي ده شو تشيء يعني خاص كنا تقص قبل جانا مكبه خاص كنا تقص قبل جانا مكبه هذا إلا تقليد الشخصي لكن تخبر هذا ولما تكفر على كوي فخذي باك ما نكر لا التقليد دخلوا رهبان ودا أحبار تقليد الشركي أقول رهبان ما نكر مشركين ومشران زمود أقول الحمد لله مشركين نري دوسر فسيك بعد يا سيدنا معلوم ما أدور المريض وقال رجل ما قال رجل أجل ما هو على أسرار يا من يرى وسلام الأمر إبراهيم لا يرى وأجل ما نهى ما من إبراهيم وأبو يوسف فقال ما إبراهيم ولكن ولا أجل على إبراهيم واتبعت ملة آبائي الجد أب ثبت الجبلان نجم رسول لا تكره يا بني آدم ورا آدم تي أو الفلار على في جد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق أو يعقوب لا أجداد آبائي ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه أبو بكر جد فمن الفلار قال ولده كيف مخالفتنا لك جد فلار دي كان القرآن الذي نصوصنا معلومة شوى أو أصحاب ذلك متوافرون ديروا أو جابين كارمان وقال المعباس يرسوني ابني تزويز زمان دراس كوري ودون إخوة ديرون بنوري ولا يرسو أنا ابني أو زد زويد ميراث نورما كلا فلار جديد تقول كيف خبر فلار جديد يذكر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة لكن أبو بكر الصديق ودور في فطول باستفاقة في اختلاف النظر والفتيشة الذي يسر منصور على أهل المعاشية فأقضي فليعمل الذي قال فإنه ورد الحديث هو أما الذي قال رسول الله أغا أبو بكر الذي نسوق رأسه أبو بكر عليه السلام ده حقي ويلدي لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته لكن قلة الإسلام أفضل يا خير سنجو لكن أما الذي أغا أبو بكر رسول الله وبارك أغا حقي ده حديث ويلدي أنزله أفنجل فما نزل لا ترضى ولده أنزلك ضمير مرفوع كراجيشو إنه أنزلك أبو بكر أما الذي صفته ولا لا ولو جملة معترضة أغت أبو بكر رسول الله وبارك الله إذا حديث فإنه دي أبو بكر أنزل قرض ولده في جد أبد لا إذا فلار يا قضاه أبد فإنسلاك إذا عمل أبد حسة أبد إفلاريني لا شابتي بالكل إذا كل أولاد تدورا الذي خاون أولاد تقول كي خاون تبلي خذي أولاد تكنيكا فالذي خذي أولاد الذي خاون ربع كيه فالذي خذي أولاد الذي خذي بين سكيه إذا ما بقول كي أسري أولاد كذي كي أسري دبلي خذي نبتشيوي الذي ميت أولاد تدورا لا عندي خاون مرشو الذي خاون بتشيك نو بيا خذي سومن كيه ठीक शो और कदा खावन बची नो अगर कदा खदी द बल खावन न बचीस्ता दागे बरोबर केगी द मय्यत औलाद ता गोरा हां وجعل يرسل وينزل وترد ثم على ما تأكل وراء إلا يشكرهما ورفع إلى المعدود مع وجهه وقال رسول الله نزل عليه على يعني إذا خذ بنو لحيان بسقط ميتا
ماشوم یې مړ غورځاو بغرة عبد او امة چې چا یو ښځې له ګزار ورکړو ماشوم ته مړ پرېوت مړ نو غوره به ورکوي غوره څه شی دی بیاض ته وایي په جبهې د فرض کې بیا د فرض مراد جدا نو اوس خو هغه نو مراد نه اما او عبد او که اما عبد ني نو 1500 درهم یا د هغې قیمت 1500 درهم یا د هغې قیمت ثم ان المرأة خضع عليها بالغرة توفيت مشوى فقضى ميراثها لبنيها تكشو ميراث د بچو شو او د زوج او دیت په عصبه وي قانون دا دی چې دیت بچا باندې وي دغه به اختلاف راځي ان شاء الله را بشي دیت په عصبه او د پنځ د شافعي سه او زمو پولیس دیت په اهل التناصر دی هغه زمانه کې عصبه اهل التناصر ځکه موږ وایو چې د عصبه ذکر او میراث خپل وارثانه دي باب میراث الاخوات مع البنات عصبه تجعل اخوات مع البنات عصبه د ټول علماء اتفاق فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله أبي من أبي أشبال الأزواج أولي أبي أعطاه السر الجنة وعلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا الله ولم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال الله الجنة ونصف الأخرى على نور والدان دا نسب دلیل په طریقه د فرض شو نسب د اوخ په طریقه د رسوبت شو اوس تیر هغه ابو موسی جو تعالی دې کړی دلته کې بنت الابن دا شابه څه د سی ورته او کلانه ده چې نسب اعلان دي بچی دي اگر چې په جابر اطلاق د دې مشهور دا یو ډول وخت نور خويند دی او چې بالکل اولادی نه کلاله میراث بچي ضرور خويند بچي شابه دې میراث کې داخلي میراث کې یستفتونک قل الله یفتیکم بالکلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت دقشو نو میراث به ضرور خوشي د دوال یو ورور نو میراث به دا طریقه چې ذکر به تو حاضر ده دوبل په شاه الف تبرک دا یو سړی خدای ته خواږه ده یو زوی پاتې شو ده بل دې زوی پاتې شو او دا یې بل دې پاتې شو تاسو پوهیږئ په خبره د لور دا هنده ده د زوی دې خالد د بل زوی دې حارث دا د زوجه ده دا زوج دی او دا څه دی زوجه ده دا د ستر ټول پتر په دوی وایي وایي او دا چې دی د دې عمر د مور سیوا د مور د هندې مور زینب دا د خلا چې دې مړ شو نو په بکر واده شو د اخیاتی ورور دی خو دې د میراث جوړو مخالف صبر نوا دې خبره شیخ دې خبره مولانا د دې سړي درې زامن دي زید عمر بکر وایي زید عمر بکر دا د ګف د هندې د پلار عمر مړ شو چې مړ شو دا زینب د مور او عمر پلار نو زینب دې بکر په نکاح واغسته وندار وایي دې چې مړ شو دا وندار د په نکاح واغسته چې په نکاح واغسته نو حارث ته پیدا شو نه پېښه په خبره حارث د چا زوی شو د بکر او د زینب هنده د چا زوی شو د عمر او د زینب د اخیافي روح شو او دا هنده د صرف زوی واده شو چې خالد دی اوس دا هنده مړه شوه میراث یې چای
ګور اسانه خبره ده ډېر زوج دی اولاد یې نشته نو نیم دده شو الله اکبر کوي ډېر زوج دی اولاد یې نشته نیم د چا شو دده شو ډېر اخیافي رور دی مور شریک ګوره نو څو دسته ده شو نو مسله د شپږو نه ونیسه نو چې مسله د شپږو نه شي نو درې پکې دده شو نیم په شپږو کې یو څو دده شو څو شو څلور لاړل څو پاتې شو دا دواړه خبرې تر زمانې نو یو دده شو یو دده شو نو څلور دده شو دوه دده شو نه پوهېږې په خبره ګوره دا یې خاوند دی نو نیم د تره دویم دی او خاوند نیم دی نیم خو راځي چې په طریقه د زیفاره او دا اخیافي رور دی د مور نه پیدا دی نو اخیافي رور نه څو کېږي سدس ما وایي ته چې اخیافي رور دا زیفرض دی سدس ولې اصل کې اعیاني رور یې نشته که اعیاني رور وي دا ساقط و علاتي رور یې نشته که علاتي رور یې وي دا ساقط و دا اخیافي رور دی سدس دده شو نو درې جمع یو څلور لاړل دوه پاتې شو اوس دې دواړه تر زامن دي چې تر زامن شو نو هغه دوه په تقسیم کوم یو رده شو ٹھیک شو دا ورپسې شه دلته څو ګوره دلته څو ګوره ورته باب ابن عم تر دوه زامن دي دا تر زامن دي خالد او بل څوک دی حارث تر زامن دي احدهما اخ لام حارث اخ لام اخياتي رور دی والاخر او خالد زوجه شو وقال علي رضي الله عنه للزوج النصف الزوج لپاره خالد د نیم شو وللاخ او کدا اخیازي کوم رور دی چې حارث دی اغله سو شو سدس وما بين ما بقي بينهما يقول لي انا نسبه شو ذوق بسيط او لا اقرب ما تمرت مالي فريق مالي كل زمان ندي هذا مواليد ورثه مراد دي العصبه وعصبك احتراز مش احتراز دبل جانب دي فرض پاکستان مقدم دي ومن ترك كلم بوجه فريق خويا دي عن شكل يتيمانا بكي فاتحه فانا وليه فالادعى ذي قبل اللي شمله لا غلط ما تواجه كفالته هي فاتحه اذا دي ما شوف كفاله ذكر جميرات بیا زمانه بیت المال نه میراث تخپل د رشتہ دارانو دي او بادشاہ د پکا چې ما شوف تربیه دي ها تركت الفرائض فلأولى لأقرب رجل ذكر شباب أو دريتو جي بچی دا قضی شو خاون خدا نن نه چې زما خو نه دی کنه د ځاني دی نو د خاون نه میراث نشي ولري د دې خزې نه میراث دا ولې تاسو چې پلاری نشتا ولې ځاني ته خو نسبت شي کول ځاني نه میراث نشي ولري بس دا خدا کوملک په دا ماشوم بل دینه میراث ولري چې د دې میراث حق دی او په دالک مرجو نو دا موږ دې میراث پلار ختم پلار ځان نه فکر لري دې ټول علماء اتفاق اختلاف کوي نشتا ها چاکم سړی آزاد کو او د اغخبل عصبه نسبی نو تابعه عصبه نسبی نو چاله میراث دي عصبه سببی لته معتد دي
موثق نو دغه څلور جهاد د موثق زوی د موثق وین سفلا کداړه نورور پلار د موثق وین اعلی کداړه نورور د موثق وین سفلا کداړه نوتر د موثق وین سفلا یېږي چې نو دې باندې خدای علماء اتفاق دي په میراث اللقیت او چې کوم ماشوم چا منده کړ داغه میراث او رسول کړ چې منده کو بیت المال لري چې منده کړی ولی ځکه په میراث کې صرف د مولا د عتاقت سره غلي دا دغه معتق نه دی وقال عمر اللقيت حر ولا لقيت حر دی عبد خونه دی که عبد وي نو ملتقط به مولا وغه به میراث شو لیکن هغه حر دی نو ملتقط میراث نشي وړلې زو سر پسې ښه وأهدي لها فهدية يقول لك بريري فقال هو لها صدقة ولنا هدية وقال الحكم وكان زوجها حر ذيك من تفسير ذلك زوج عبد الظهور هيك ولا شيء قال ابو عبد الله وقول الحكم مرسل يمكن انه مستدل ذكر قال ابن عباس عيد وعبدا والبطيشة او ذهب الحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والولاء لمن اعتق لكم من منطقه مولانا سيبو دې کې وقوع اختلاف زمونږ د ائمه ثلاثه څخه اختلاف کله اختلاف دی ما ذکر ان ته خو به درته ائمه ثلاثه وي چې ولې د بیت المال دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوي چې د بادشاہ خو خلا چې تربیت کړی غلا ورته یو بیت المال دا ورته نو خبره بیا یو وکړه د بیت المال متصرف څه دی بادشاہ نو تقریبا دا اختلاف کله اختلاف دی بابو میراث الصائبه ذو صفه مولانا تشبيه ستوي اعتاق مريد توي انت صائبه وين دي توي انت مريد توي انت صائبه وين دي توي اصل کې دا د متانو په نوم وقف کول نو وې د څه څه پیښه پاتہ بهر کې مسله کې اختلاف نشته چې د موثق میراث عمده ده موثق دې علا کنور عصبه نسبیه کویږي او دا ترتیب ګناه ده دا نه کې اوسه حر لقوایا ان اهل الاسلام لا يسيبون اهل الجاهليه بترتیب کویږي نو دا لفظ ترتیب استعمال او دا د تشبیه ده حر وایا عتیق وایا تو میراث کې مسله تیر راځه ها مال ولا وركما كنا لو أعطيت بمال راسي ثم مالا وما كنت مع وجوه وترنجه او اسود وي وكان زوجها حرا لازم دليل له دی بیا وي يقول ده اسود منقطع او قول ابن عباس رئيس واصلا الصحر لكن ديك ما يستمر ده يا غوي حر او دي عبد حريت مثبت عبد نافذ اصل حرف العبديه وقد يقول ولا اتفاق عبد ده حريت عادي لا قانون دا دی چې د مثبت او د نافي تقابل لا چاله مترجیح ورکو مثبت دا ورکو نو مثبت عبدیت نه دی ګوري ښا ځکه په دې د علماء اتفاق چې د مخکې عدد را روان دا چې کوم شی عارضي وي هغه ته مثبت وایي نو عروض په د عبدیت نه دی راغلي عروض په د چا راغلي دی د حریت راغلي او نو دې تفصیل ولادي ان شاء الله العزيز دا اوس نو دې سره مناسبت دی آزاد کړو دا مو آیا چې خطا شمه د یو سړي غلام هغه نه متقبل دا یو غلام لا یو خان بابا دا وزارت مولین صدقه دا ګناه دا ظلم دی میراث مناسبت یې سره میراث پرې هغه وړي چې کوم دی اصل مالک دی کویږي دا بل دی میراث نشي وړل ورپسې ښه نو علي ته وی ما عندنا کتاب
نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة وغيره يتبعد فيه أشياء من الجراحات زخم ذكر وبكي لا موضحة ولا أحمد ولا جائفة لا فهداية كبير وذلك دمر خان دي كچا چاله زخم پیدا کر موضحان کوئی ہے تدابل پیدا کر دمر تدابل پیدا کر دوگا اور بدے کے استان دے بلو دی بنت مخاط قدیو کی دے کے بنت لبون بدے کے وقال فيها بدے کتاب کہ المدینہ حرم محترم فيما بين عير الى قضاء الى ثور عير وغرد وصوب الغرب بمدينه منوره فمن احدث فيها بدé مدینہ کے حدث بدعت او آوى محدثا يد بدعتي لأن كان وصلا تعظيمه وقر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وليس بلعنة وي ولبدعت جناه كبيرة فرشتين بلعنة وي وخلق بلعنة وي خلق تويتي فقصاق للعنة الزقة مرادين وخلق لعنة ساعة تشو أو يا دباب دلينا لكي خلق في هو لعنة لك قوم بدعت وأرض الجناه دا اول تخصیص مدینه یا رب تخصیص وجلاله المدينه ارض السنه دا مدینه ارض السنه دا دغه کې بدعت جرم ګناه ده لکه بیت الله سره ګناه کول په نسبت نو ډیره ګناه ده او من يريد فيه بالحاظ بظلم نذقه من عذاب السعير سعير نو ګور بیت الله کې جمعه کې ګناه ډیره ګناه وایي نو دې کې زیاته ګناه ده ارض السنه دې موجه سره د الله چې خلک دې مدینه ته او علم زکی او خورایي نو کتا دغه بدعت اختیار کو نو خلک په ګمان د سنتو کې نو د بدعت ترویج وراشي نو دا چې دا لکه چې په درس کې سړی د بدعت ترویج ورکړي مدینه کو ارض الدرس تا او خلک دې نقل کوي د بدعت په سنتو کې خلک دې منتقل کوي او بدعت دې شي مقابل د سنت بدعت مقابل د سنت دې دې وجه مضمون دی شمع لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا عبادت نقلی صرف نقل توي هذا المثل فرضي يعني قبول كم يوم مراد ده هذا قبول اصابت فسيسا ثواب نکيږي ومن والا قوما بغير اذن مواليه دوت ندي به دوت وجدالك هغه مې خرج کړي یا هغه مې هبه کړي نو بیا چې څنګه مولا جو هغه اذن نشتا عليه لعنه الله والملائكه وخيانته خو به حکم او د فرشتي پلان په خدای حکم خلاف دي او خلقم دي خلق کې وایي چې په ظالمانو او صح ملعونين ذات کې مراد دي لا يقبل من يوم الشرط ولا عدل وظيفه المسلمين واحده امان المسلمانانو یو دي یو اصل مسلمان چې د امن ورکو د ټول پر مامون شو یصعبها دا خبر په معنا د انشاء دي سعيدي او کی پر اذنا دي خدای چې امن ورکو خدای هغه مخکې دې نه جو چې د علي ته خور او مهانه امن ور کړو بلې ورلا علي ته به وجن رسول الله مبارک نبی قد اجرنا من اجرته پاتې چاله امن ورک مونږ امن ور کړی او اجر ورک امن یو مسلمان غواړي ورک والا دا به تر چې امن ولا ورکی ولا امن ورکا دی بخره مسلمان کی وان استجارك احد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وركولا ومن أخبر جاجب دو كوك المسلمان ترى ما عهد ما دو مسلمان شال أمن والقرب أو ذو عهد ما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين البديو خبر ده عهد كافر لمسلمان ورقي مجرم لنا يوصلي جرم وقتل أو يوخان للا بما لا أمن ورقا وإذا ما أمن ورقا وقتل نكبه هو جناه ده هذا جرم نبش دولي لكن مقبل قوائل وكتب فقوالي ملكانا نخلق الأمين والقول لا كون هذا فيها الجرم أمن نفتها مكدا لا يقبل من يوم عن صرف ولا عدل زوج القسيشة عن بيع الولاء وعن هبته ولا نخل فيك هبته ولا ما تقول ولا أغل كده أمري ملك وثمان صادقه داخل نهبه لا أغل فيك وبيع كم شيء موجود وي دا موهوب شی دی څه پته لګي چې هغه مخکمري او کدا مولم دا موثق مخکمري او څه پته لګي چې هغه مړ شي مال پاتې کیږي او کې نه پاتې کیږي څه خبره ده دا کله چې لکه دې مړی دا ولا مې پتا خپل قدم څه پته لګي چې دې مخکمرم کدا مخکمري دې مخکمر مال به ولا راځي دا مخکمر کوم ځای راځي دوی مثلا مال پاتې کیږي کنه مال پاتې نشي ته پتا څه خرڅو او درې خبره صدا دین داغه نور ورثه شته نشته داغه نور عصبي بیا کومه ولا نه راځي نو یو موهوب شي نه خرڅيږي تاسو مخکې ویل چې هغه شي خرڅيږي مستحقق موجود دي
الکه په دریاب کې نمایان در باندې خاص کړ نو څه پته لګي چې مایان په کښته او پليستا او چې په مقدور التسلیم هغه چې مقدور التسلیم موجود دي هغه خلصيږي او چې کوم چې مقدور التسلیم نه هغه نه خلصيږي یا یو شی موهوم دی هغه نه خلصيږي زمونږ داخله ټول موهومات او معدومات چې دونه خلصوي او بس نن سبا خو دغه دې کنه څو ته ویل کېږي پورا رواج دی څوکي دا لوی مصیبت پروت دی نن سبا خلک په الوګان په بوره کې بد خرڅي بوره کړي تللی دا الوګان در باندې خرڅ کړ دا اوس پر چې پته ولګي چې الو روغ دی خراب دی ساده رپورټ دی نه بازار نه خرڅ کړ یو بور یو اوس پر جانو باغی قیاس کی او ساري ولا جوړ کړی د پاتې چې غټه الوګان خو او نن سبا خلک په پټو کې الوګان خرڅي په پټو کې دنه الوګان خرڅول یو لوی رواج دی چې یو باندې څوکنالي نو پټو کې درنه الو څه پته لګي چې دې کې الو درنه شتاو ته نشتا لږ یو کړی کچاله په پټو کې درنه خرڅول ته خو به غم دی ها څه پته لګي کچالو شته کې نشتا څه پته لګي لږ دې کړی دی اما نسخه دې کرو څه پته لګي ته موهومات دي او پته نه لګي چې دا څه تاسو کوي نه سبا دا ټول رواج دی باغی باندې ټول دنیا د تیر روانه بو بیان خرڅي لا ګولي ګل ګوبي پکې نه لشي سره ګل دی او دا نه خاص کړ څه پته لګي چې باران شو غلې شو او دا ګوبي له مناقض نه شو بیا به څه کې او چې ګل په تیرا کچا دی خیر دی خرڅه کوا نو بیا په کچا کې پرې کې ګل انا سبا خدای څوک لګي چې پوښ بیا د څو په نه خرڅي الوګان خو څوک وباسي نه دغه څه واخلي نو مولانا صاحب دا ډېر مصیبتونه دي په لوی جنجال کې نن امت او خلک مبتلا پاتې دي او دا هغې د وجې نه مخلوق د خدا له تکلیف پیلاوېږي هغې خرڅ کې لوګان بس هغه سړی څه چلو کړي اوس ډېر لوی جرم پکې شروع دی که نه مخلوق ته ظلم چې چا خرڅ کړو زمیندار خو په خپل ځای خرڅ کړو دنه خو ګران نه دي خو ظلم بل خوالاړ څنګه اټکم ټیکدار چې واغې هغه عام ټیکدار نه دی خو غټ ټیکدار دی هغه د پلټونه ډک دی پنجاب ته وړي او د پلټونه ډک دی افغانستان ته وړي نو دلته خلکو ته شی ګران شو او که دا شی نه کولی او د زمیندار وستري نو زمیندار دومره لوی ټیکدار نه دی چې هغه پنجاب ته وړي هغه په پېښور میله کې خرڅول په ځانه به خرڅېده خلکو ته به اسانتیا وه چې کوم ټیکدار دی هغه له فایده ورسېده او مخلوق د خدا نه ګرانېدله نو زه نه پوهېږم په خبره هغې کې خو دا نه چې یو ځای نه بل ځای ته سبزي او بل شی منتقل کول کتاب البیوع کې بدله راشي د شریعت خلاف ورزي روانه ده پیسې ټول ټیکدارانو ګټلې او چې شریعت نه خلاف امور هم روان دي ګوپیانو نه دغه ډک کې پنجاب ته ټرکونه روان دي او د پنجاب شیپ دلته ټیکداران راوړي دلته ټرکونه را روان دي هلکه پرېږده چې په خپله علاقه کې د زمیندار خو دومره لوی ټیکدار نه چې ټرکونه به راوړي چې د خپله علاقه کې خرڅه چې د خلکو ته سهولت شي ورپسې شه بالکل واولى الناس بمحياه ومماته د ژوند او مرګ څه مطلب دی مړ شو کفن به پېشي میراث به دی په ژوند کې علاج دی ولکه مولانا دا ورڅوک شو دا هغه چې برید خو معتق شو اولى الناس بحياته ومماته دی نه هغه ممات کې اولاد خپل رشتہدار دی او په حیات کې اولاد دی نه د خدا کړي دي خیر دا د خپل قول له حجت بچار نه دی ورپسې شمولانا او وقت له په صحت هذا الخبر اذا سيدي تبي مداري کوله وکنه ده ها الله رسول الله لا يمنع كذا بالكل واخلع بين الولاء والمنافقه هذا كليه الشباب اچھا چې پیسې ورکړي یعنی چا واغشتا او بیا زاد کړه نبی علیہ السلام ته بریری عائشہ صدیقہ ورته وی الله رسوله ویته درې بریری دې بغض او د مغیث په حق نه جوړ بل مغیث با د مدینه په کوڅو کې ورته ګرځیدا او دموعه يسيل على لحيته
اوخ کې په ګیره بیدلې او بری رادا کوله دی چې ما سره ته رجوع کا او بری وی نه بالکل نه کوم درته نبی علیہ السلام راوستله وی ګوره ته اتشفع یا رسول الله وی او الى حاجت لی شفاعت کې نه حکم نبی هم حکم کولی نشو ځکه چې دا غیر نه دی فقدو حکم نشي ورکولی رسول الله مبارک تاسو وی د عائشې طریقه وی عائشې وی د نه ګورې حب دا مغیث بریری تا او بغض د بریری مغیث تا ما ته کې ویلو کنه دې نه دوه خبرې معلوم شي دا چې سفارش دا د لوازماتو نه نه سفارش ته دا منل دا کار دی منی که نه منی رسول الله مبارک نه خپه شوی چې بریری سفارش نه او دویم چې دا معلومه شوه چې الحب من الجانبین والبغض هكذا دا قاعده کلیه در اکثریه ده دلته ماته شوه چې حب دا مغیث شته د بریري نشته او دا په لیلا او په مجنون کې ماته ده دا قاعده تاسو پوهېږئ په خبره کې الحب من الجانبین والبغض هكذا قاعده اکثریه ده او قاعده کلیه نه ده دا دوی دنو کې ماتېږي او کېدای شي نور هم داسې ځای نه چې هغې کې د سړي ښځه خوښې دی سلطان او ښځه وایي چې د دې ملا دې بلا دې ورپسې وګرځي د سره نکاح نه کوم ټولو خطاطونو پسې ګرځي ما يرث النساء من الولاء هلکه که زه دا قاعده ده لکه اکثري کلیه کوم څنګه وایي څه وایي که نه الحب من الجانبین د باب د ینبغي نه به وګرځو مناسب دي چې مینه د دواړو طرف نه وي یو کوي نو بل دې ورسره وکړي د حدیث مفهوم همدغسې دی یو که زه سره مینه کوي نو ته ورته خپل نوم پته وښایه چې دا مینه نوره مستحکمه مضبوطه شي حب فی الله نو زه به یې د باب د ینبغي نه وګرځم نو قاعده به ټیک شي چې مناسب دي چې حب د دواړو طرف نه شي الحب فی الله او مناسب دي چې بغض د دواړو طرفونه شي او بغض فی الله واخله د دنیا لپاره نه حب فی الله او بغض فی الله پوهېږئ په خبره نو قاعده به ټیک وګرځو زمانه ورپسې شه او چې چا نعمت د اعتاق وګټه ازاد ولیه نعمت حاصل کړ نعمت ثواب یې وګټه ثواب یې ګټلی دی دا لوی نعمت چې آزاد کړی دی شابه او خدای او مولا دا ټول په ذوی الارحام کې مخکې ده او دا په ذوی العصبه کې داخل شو دې جزء اول سره مناسبت دی او ابن اخت القوم ذوی الارحام کې دی هغه عصبو کې دی ذوی الارحام کې دی شابه باب میراث الاسیر میراث الاسیر دا قیدی مړ شو وارثان ته میراث وړي کنه پلار یې مړ شو دا قیدی دې میراث وړي کنه وړي وكان شويه يورث الاسير في يد العدو اذا دشمن پلاس کی میراث وړي مصوای موای دا اسیر بخاری نه وي یا بدی مسلمان یا کافر الله اکبر یا بدی مسلمان یا کافر بدی مسلمانو او پلار مسلمانو میراث وړي هغه روایت ټول راول چې کوم کې راځي چې الحق الفرائض باهلها وغيرها او کچر دې کافر او پلار مسلمانو یا بالعکس نوړي ولی لا يتوارث اهل ملتين شتى کافر د مسلمان د کافر نه میراث او کدی په دار حرب کې قیدی دي او پلار دل سره او دی په دار حرب کې قیدی دي وخت او پلار مړ شو بیا میرا باج علماء وینوړي میراث ولی دار حرب کې دی لیکن مونږ وایو چې نه په دار حرب کې دی او عارضی تور مستقل نه که مسکون په دار حرب کې دی او التقیدی شوی دی بیا خو نه وړي او که مسکون دلته دی دار حرب ته چاولی دی میراث وړي دار حرب مانع نه دی ولې نه دی شابه دار حرب کله مانع ګرځي چې کله مستقل په دار حرب کې اوسېږي دا غریب خو قیدي دی اوس ګوانتانامو ما کې یو سړی قید دی
او پلار مثلا په افغانستان کې وفات شو دا میراث پکې سنبال دی ولکې چې کله راشي ورپسې او قرار نه مړ شو اصلي مستو پته ولګي چې مړ دی نو بیا چې دا هغه نور مال څنګه تقسیمېږي دا به په خپلوالو تقسیم شي ولې عارضي دی دا مستقل نه دی شرح ورث الاسير هم مطلق نه وایو هم مطلق منم نه وایو مطلق جواز نه وایو اي مربع كل بقريب متفق دي وهو احوج اليه دي مال محتاج دي ميراث ولا ورثه اذا كده خلاص شبه وقرتي سيدي وما صنع في مالي وما لم يزال تركوك دين نيتلي وانما هو مال ينفع فيه ما يتضخم امواله شبه دي لا يرث المسلم ولا الكافر المسلم المسلمان في مخكله تقسيم الميراث هم لا ميراث له اعتبار مرض له اذا دي مورث مرض په وخت کې مسلمان او کافر ها اوس د مرض نه بس مسلمانۍ کې د پیسو لپاره د اعتبار نشته په اتفاق علماء دي بعضي خلک پکې اختلاف دي چې امام بخاري میراث القرآن لو عبد نصراني مكاتب نصراني عيسائي واسم من انتفع من ولده مخ كثير شبه لیکن مانع کفر دے اخلاص شوا او جزانے سے نفع کو مانع راغے مورن میراث دوری ملعنی والا مخ دہاں ویدہ مرور دے او ابن اخن دعوے اقل ضرور والے یا ابن الاخ دعوے اقل لا ویدی اس مولانا سے دے کے ساتھ تفصیل ہوئے دے دا مرور دے نو دا تحمیل دا نصب شو پچا باندے پر غیر فزاننا دا مستر دې تحمیل د نسب شو په بغیر باندې نور لکار ګوري نو دې حکم سدي نو تحمیل د نسب علی النفس چې دا مزوی دی او هغه امکان نه به بینه قبول دي او تحمیل د نسب په غیر باندې بغیر د بینه نه نقض دي وایي نو نور وارثان اومنه چې اولاد مغرور دي او هغه چې کوم باندې دعوت یې غو انکار نه کوي بیا به بینه وغه حجت دي ځکه دا خو ضرر نور وارثانو سره کې دې پلان نه دوی کې نور وارثانو ته ضرر چې نور وارثان وایي چې او دې زموږ ورور نو بس بیا خو من ټول طرف خپل قبول ده بیا میراث وړي ورپسې مکمل مشابهت لیکن هغه ورنکه ولک یا عبد الزنا الولد للفراش او زاني الحرمان بالحجر حرمان او بردتك وإيه سودي بنت زمعي فلم يرى ثورة خاصة وذلك سمع المشروع كيف في غمبر عليه السلام دا رجالة ورثة أغلى ورثة جدا استعلوه او زادي باعتبار ورنکه ولی ظاهر دا حجت دی هغه په بستر دا معشوق پیدا دی ظاهر دا غره پر حجت دی دا خو هر سړي راځي او دعوه وکړي چې دا زمانه زنا نه پیدا دی دا دعوه بی دلیل ده دا دعوه کومه یو ده بی دلیل ظاهر کې چا لپاره حجت ګرځي شابه هغه چې چا په بستر کې نو مولانا ته دې کې په بینه نه وختل دا عبد دې زمانه بینه دې زکو نه وختل چې دا خبره مشهوره وه دا ټول دنیا کې مشهوره وه خو د دعوه وکړه اخو دعوه نه کوي الله اکبر هغه دعوه نه دعوه چا وکړه سعد بن ابي وقاص وکړه چې دا مې واره دي تاسو بس ویل نو دله بینه پکارو خو د زنا خو بینه نه خیر خلاص دا هغه شو به بینه او هغه دعوه نه ده کړې اخو دنیا ته پته و چې دا هغه نه ده دا هغه په فراش پیدا دي کبل چا زنا کړی خو هغه په فراش نه فراش دا چې دا هغه په نکاح کې وای هغه په ملکی یمین کې وای چې انسان نه دی ورپسې شمه ولیکن بیا سوال کوه د سعودي ته ولې وایي چې فرض تلقا یا خدا الګ دا غیرو شو د تورعا مشابهت دعوت بصره ومشابهت دلیل تبعید د صلات د علم د قیافه کې ابو القایق روان دي لیکن مشابهت دلیل نه دی خو بیا ورع دا چې فرض کاوه شابته بعد دا چې جرم دي ګناه ده او چې پردي پلاس ځان بلی میراث نشي وړي دی یو بل نه
ذکر پته شي او وقر چې ضرور کنجرت په حرام دخول وړي دا به راي کبیره ناشکری دی وکړه چې خپل پلار دې پرې خو بل ته ځان بلې ناشکری دی وکړه نو قوت او تبوت او یا محمول په زجر او تشدید باندې شابه یو څه دی داوا په جلا مزوي الله اکبر کو نور وارثان وو دا تحویل د نسب 50 کوي په الله حاول کوي بغیر او چا باندې کوي ویلا مزوي چا دی ثابت او تحویل النسب دې نه ثابت دی راځي تحویل النسب بغیر نو کو نور وارثان نو کو د شو ارواح نشتا او دا الک من کار نه او کو نور وارثان یو او هغه تصدیق وکړه او الک من کار نه کوي بیا به بینه او قبول او کو نور وارثان یو هغه تکذیب کوي یا دا الک تکذیب کوي نو بیا بینه دا ضروري خبره شوه دوه پته شه او کله خدا او کسری وی چې دا زمال وي به بینه او قبول ذکر کې تحمیل درجات 50 شو او نفس شو بینه تو کله الک انکار کوي دې نه نو بیا بینه خایي او که الک انکار نه کوي دا نور علوم انکار ته ضرورت نشته دوه پته شه وخذ وی او دوار سره راق شرم فذهب بابن يويه فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك استاذ يوم اغيب لي انما ذهب بابنك استاذ يوم فسال داود عليه السلام يوم فقال به للكبرى وليقرا في شيخ اثار تبكتل مشابهه تبكتل فخرجت على سليمان بن داود فاخبرته ابي خبره اغيب لي فسالكم يوم بشاره وطول بالسكين اشقه بينهما دعاء الناس بنمو الصغرى لا تفعل ذاك النقل يرحمك الله انما هو ابن مامري اما شربي نفس ويش لو ده نو هغه مطلب ته چې دماغ په کې تللی ځان راشي لیکن ورله دا چاوي خفه شو د صغرى ویګه فقد هذه الصغرى قال ابو هريره والله انت من السكين قطو ما ته السكين نور دي من بلغ الزوري وما نقول الا المذيع وكشريت المذيع يا مذيع يا سيدي ما السكين ده قول نقول دين سبب المشروع تعالى أغونا فيصل الله وصبرنا تبديك الجواب فتبي جدابه شريعة من قبلنا جدت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلدنا رجل أو نقل أكر أو ذيك مبينا هذا الإنسان ما زال يأخذ تحميل النسب على الغير تسوي كيف خبره مداخل الجواب كل إمكان ده رسول الله مبارك تا فوحي فكشف ده معلومة كذا ده يخذ بالسوق وارث هذا يخذ بالسوق وارثه نو وحي سره یا کشف سره او معلومه نو په دې وجه باندې نبی رسول الله خبره موجوده ده شابه ضیافه اسم الجنه ظاهر کې د دې خاطر راځي او جنت ضیافه په جنت الله سبحانه وتعالى د مخ اثارونه پته لګي ذکر عمر کو نه پته لګي د دې سيزونه پته لګي په څه شه یاره دا د دې مولانا دا دې چې او دا فن دا زموږ په سکول کې یو ځل په میډل سکول کې موږ سبق وایو په شپږم اووم کلاس کې یو سړی راغی او زموږ سکول ته بدل شوی استاد په سکول کې بیا بدل کړل او عثمان ذهن نو ته چې دا څوک و یاره دې نو په بیا طلب وکړو په سړي پتاونه لګېدل هغه دې لاس ترخونه او یو استاد د ملاس کتل بل داسې خبر به ورته کولې چې حیرت او تقریبا 99% یو کم 100% ټیک کړي دا خپل په کلاس ته پټه خبره ورې دی خاصه ځان له ورته خبره هغه برانګو تاسو پیګه په خبره هغه برانګو نو دای نه قیافه عجيبه مونږ دی دا خو خیر دلیل قطعي دلیل ځونی مونږ دی شک وهم او حجت شرعي نه دي یو چا دا چا خپل اسو قتل چې دا د پلاستیک زوی دی نو دې دوی کېږي دی نه او نه دی راشوري دې مناسبت ده حقوق ما ټول
مجدد مدلجي دا علم قياسي والا مجدد مدلجي علم قياسي والا أبو قتال بن حارثة وصامر بن زيد فقال أبي سلمة فكريو أخبير كاري فدان زيد خشتو وصامر لدرم نكو نخلقه فكتو عنه رسول الله وبركه في خفت كده خوصي ولي زيادة نغوي إن هذه الأخبار لا قدرون جري بعضها من بعض يا بعضها من بعض نبيعونا بخش على شو البطيشة رسولكم مشالو عايشين تدمر مجدد مدتي خلا أسامة وزيد يولد قادر في فوت المخونة فتو أو قدرون يختاروا بدا أقدام بعض البارجون يلا كوي كيف خبره عثماننا سيرو بدي الإنسان كوي كا يا رسول الله بارك مشالو دينا معلومه چې قیافه حجت ده نه په دې قیافه حجت نه ليس بشيء وتبذيري ليس بشيء لیکن دلته خوشاله پدې چې دا کم خلق په اسامه او په دې اعتراض کې یغي قیافه حجت ضروري هغه منافقین باقي حجت شو یا اسد زلاغه دغه خو تر پیدا کیږي کنه هغه بنده خوشاله خو چې کنه چې خبره مو زلاغه ته پته و چې دا پلان ورېدي الولد الانفراج څه فیصله پاکه د قیافه او غیر حجت نه او بیا هغه تسکین د خاطر تقویت ورسره حاصلېږي بهر کې په خاتمه د کتاب ته فقط تیار رؤوسهما تیار رؤوسهما برای اختتام ته اشاره ده کوم څه مرشي او خاتمه شي خلک دا د لپاره ورواکي دا برای اختتام شو او بس په دې کې په